نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. سورة الأحزاب دوشتم پارا 15 نمبر آیت دی. دی رکو دا مخی رکو سرا ربط او مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا ازواج متحرات پا بارکی احکام نازل شو. اس پا دیرو کوئی کی دا عام و مومناتو پا بارکی احکامات نازلی گی. شان نزول دا دی آیاتونو دا سی دی کلچید ازواج متحرات پا بارکی قرآن کریم کی آیاتونا محکنی نازل شو. دا مومنانو زنانوی و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی حاضر شو چی دا بیبیانو پا بارکی ارشادات نازل شو لیکن زمن پا بارکی حسم ندی نازل شوی. اللہ جل شانہو دا آیتی کریمہ نازل کو چی دا مومن نارینا دا مومن زنانا دا مسلمان نارینا زنانا صدقہ ورکون کی رشتیا وینا کون کی صبر کون کی عاجزی کون کی روجنیون کی حفاظت دخپل اندامون کون کی ذکر کون کی پدے کی نارینا او زنانا طول تب اللہ جل شانہ دخپل شان مناسب لوی بدلی او مغفرت نصیب کی. کنیکی کون کی زنا ندی او کنیکی کون کی ناری ندی دی طول تب اللہ پاک اجر ورکی یواز نارینا یا یواز زنانا و تنا. دویم آیت شان نزول دا سے دی حضرت زینب رضی اللہ عنہا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور لروا. نبی علیہ السلام ارادہ اکڑا چی دا دی بی بی نکاح دا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سر اکڑی. پدی خبر باندی حضرت زینب او حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہما دارور خور دی نکاح باندی رازینو زکچی دا زینب رضی اللہ عنہ خاندان اچتو او زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ دا خود دی علاقینو خاندان پا لحاظ سر کمزوریو. دادا نبی علیہ السلام متبنو نبی علیہ السلام بدتا زویوی ذکر دادا نبی علیہ السلام خادمو. دا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پا نکاح باندی دوی رازینو. اللہ جل شانہ دا آیتی کریمہ نازل کر چی مومن سڑی نارینا زنانہ دا پاردا جائز ندی چی دا اللہ او پیغمبر دا فیصلی خلاف دوی دا پار اختیار ملوشی. چی کرد آیت نازل شو دوی خپلا ارادہ پری خودلا او دا نبی علیہ السلام پا ارادہ او فیصلہ باندی خوشحال شو.
او د حضرت زینب رضی الله عنها نکاح د حضرت زید رضی الله عنه سره وشو. سو بعد د حضرت زید رضی الله عنه او زینب بنت جحش رضی الله عنها په خپل منځ کې اختلاف پیدا شو. چې اختلاف پیدا شو زید رضی الله عنه غوښتل چې دی بیبي ته طلاق ورکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله عنه ته وی چې طلاق مو ورکړو، ځکه چې د زینب بنت جحش رضی الله عنها اراده داوا چې د نکاح خلاص شم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نکاح وکم. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافرانو د تهمتونو نه یریدو. زید رضی الله عنه دی خپل بیبي ته طلاق ورکو، چې طلاق ورکو وخت نه تیریدو. زینب بنت جحش رضی الله عنها وختل چې نبی علیہ السلام سره نکاح وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینه یریدو ځکه د کافرانو الزامات او تهمتونو. تاسو پرونی درس کې تیر شو. جاهلیت په زمانہ کې د متبنا زوی خزبا پشان د خپل زوی د خزي غړل شو او هغه سره به داسې سلوک کو لکه څنګه چې د خپل انګور سره کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله زینب بنت جحش رضی الله عنها سره نکاح کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو په دغه الزام او اعتراض باندې یریدو چې دوی وایي چې د خپل انګور سره نکاح وکړي. نبی علیہ السلام تعالی پاک په طریقې د وحی سره اخودل چې دی زینب تبع طلاق حضرت زید رضی الله عنهما ورکوي او د دینه بعد د بیبي به تا سره نکاح کوي. سلورم کال د هجرت یا پنځم کال د هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره الله جل شانه د حضرت زینب رضی الله عنها په اسمانونو کې نکاح وتړل. د فرشتو په موجودګۍ کې او زمکه تا د خبرداري لپاره حضرت جبريل عليه السلام راغي او د آیت راوړو و اتقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك. زمکه باندې خبرداري جبريل عليه السلام ورکو او د زینب رضی الله عنها نکاح نبی عليه السلام سره الله پاک خپل د فرشتو په گواهی موجودګۍ کې وتړل. پزمکه باندې چې کله اعلان وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې لپاره بیا مہر مقرر کړ. 300 درهم مہر ورته مقرر کړ. یا پنځم کال د هجرت دی یا سلورم کال د هجرت دی. په دې وخت کې د بیبي عمر 15 کال دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر تقریبا 2 کم یا 3 کم شپېته کال دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نکاح چې اوشوله د جاهلیت د زمانې د یو غټ رسم تردید پکې الله پاک وکړ. بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکړي چې په دې خبره باندې منافقان او کافرانو خفقېږه ما الله پاک چې سم مقرر کړی دی هغه باندې مطمئن شول. الله پاک طریقه ده.
او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ختم نبوت ذکر کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو اخیرنی نبی دی. په دې کې الله پاک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم سړي پلار نه دی. سړي بالغ ته وي. د نبی علیہ السلام نارینه اولاد چې هغه په ماشوموالي کې وفات شو نو بالغ شوی پکې یو نو. نارینه اولاد کې د نبی علیہ السلام بالغ بچی نو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچی یو عبد الله چې د دوی لقب طیب او طاهر. دویم بچی قاسم او دریم بچی ابراهیم. قاسم د 2 کالو په عمر کې وفات شو. ابراهیم د 14 میاشتو په عمر کې وفات شو. او عبد الله هم ماشوموالي کې وفات شو. مشری زوی قاسم، دویم عبد الله او دریم ابراهیم. نو د نبی علیہ السلام بچی ماشوموالي کې وفات شو. بچی د نبی علیہ السلام نارینه بالغوالي ته رسیدلی نو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 نارینه بچو او لوریانې سلو هغه ټول بالغ شوی. زینب، کلثوم، رقیہ او حضرت فاطمه رضی الله عنهن. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوریانې وی سلو واړه غټ شوی. نو لوریانې غټ شوی او بچی الکان ماشوموالي کې وفات شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم سړي پلار نه دی. پدې کې د جاهلیت د زمانه د رواج تردید او شو چې تاسو حضرت زید یادوي چې دا د نبی علیہ السلام زوی دی. د نبی علیہ السلام زامن غټ نشته. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم دی. البته متبنا دی، په خلی ورته زوی ویل دی خو حقیقت کې زوی نه دی. په دې کې لفظ راځي ولکن رسول الله وخاتم النبیین. په خاتم کې 2 قرأتونه دي. یو قرأت د قاری عاصم کوفی دی، لکه زمونږ استاد سبق کې مونږ وایو خاتم النبیین، خاتم مونږ وایو ولکن رسول الله وخاتم النبیین. او په خاتمه تا باندې مونږ فتحه وایو. او د نور ائمه په قرأت کې خاتم دی، خاتم النبیین. د دوالو معنا که خاتم شي او که خاتم شي، د دوالو معنا اخر د اخر، او دواله په معنا د مهر باندې هم استعمالي. خاتم او خاتم په معنا د مهر باندې هم راځي او په معنا د اخر باندې هم راځي. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو اخیرنی نبی دی. دا معنی صحیح ده. خاتم په معنا د اخر سره او په معنا د مهر باندې راځي. خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیرنی نبی دی. دا غي مهر دی. مهر په یو سیز باندې ال لګي چې هغه سیز اختتام ته ورسي. چې کله خلق خط اولی کی او مکمل پوره شي نو اخره کې خلق په بیا مهر اولګي چې دا زما سټمپ شو او باس اوس دا ما بند. نو مهر ال لګي چې
چې کله کار سر ته ورسی نو خاتم اخیرنی نبی یا مهر دا پیغمبرانو. پدې معنی سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت د ټولو پیغمبران اخیرنی نبوت شو او نبی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو لپاره مهر شو چې د نبی علیہ السلام د راتګ نه بعد بل نبی دنیا ته ناراضي. دا زموږ د مسلمانانو ایمان دی چې سلسله د نبوت کومه د حضرت آدم علیه السلام نه شروع شوې وه، هغه سلسله زموږ او ستاسو په نبي باندې اختتام ته ورسېده او زموږ او ستاسو د نبي نه بعد دنیا ته د بل نبي د راتلو ضرورت پاتې نه شو. زموږ او ستاسو په دې وطن کې یو سړی تیر شوی دی، د هغه نوم مرزا غلام احمق قادیانی. قادیان علاقه کې احمد نوم غلام احمد او د اعلی درجه خر پاتې شوی. دا دومره لوی خرو چې د دې قرآن نه خلاف عقیده شروع کړې وه. قرآن کې دې ځای کې موږ او تاسو ووایي چې خاتم النبیین معنا د ټولو نبیانو اخیرنی نبی، خو دې خر وی چې نه اخیرنی پیغمبر علیه السلام نه دی، هغه زیمه. نو د قرآن نه خلاف د عقیده اختیار کړه او معنی دا کوئی خاتم په معنا د مهر دی، مخکې د مهر الله سره بیا نبی علیہ السلام سره، مخکې به الله په خلکو باندې او اوس وی نبی علیہ السلام په ما باندې والد نو زه پیغمبر شوی. نو مونږ وی چې ته خارې ته پیغمبر نه، نبی خو پیغمبر علیہ السلام نه جوړي، نبی خو الله جوړي. چې ته وی چې زه نبی شیم دا ته دروغ وی، ته خارې د اعلی درجه. مرزا غلام احمق قادیانی دجال د زمانی، ملعون د زمانی، دروغجن سړی. دا دومره بی ایمان خلق دی دا قادیانان چې دی خپل کفر ته اسلام وی او د مسلمانانو اسلام ته کفر وی، دی مسلمانانو ته کافران وی او خپل قادیانانو ته مسلمانان وی. تدی وجنا د مرزا غلام قادیانی ملعون جماعت دا په حکم د زنادقو کې یو هندو کافر دی، عیسائی کافر دی، یهودی کافر دی او یو قادیانی کافر دی. دا غي او د دې د کفر فرق دی. هندو کافر دی، هغه خپل دین ته اسلام نه وای. یهودی کافر دی، هغه خپل دین ته یهودیت وای، اسلام نه وای. عیسائی کافر دی، خپل دین ته عیسائیت وای، اسلام نه وای. مرزا غلام قادیانی دجال وای، زما دا قادیانیت اسلام دی. نو دی خپل غلط دین ته سمنم اخلي، نو په دې وجه د حکم د زنديق چې لیبل د اسلام وی او دن کفر، نو د قادیانی دین د کفر دی او نوم یې اسلام دی، دا زنديق دی. او د زنادقو په باره کې د اسلام مسله دا ده چې زنديق انسان سره به هیڅ قسم تعلق ساتل جایز نه وي. تدی وجنا مسلمان د يهودي سره کاروبار کولی شي، عیسائی سره کولی شي، هندو سره کولی شي، لیکن د قادیانی سره نشي کولی. دا ځکه چې قادیانی زنديق دی او د زنديق مسله په نسبت د عام کافر باندې جدا ده.
نو مرزا غلام احمق قادیانی ملعون د دې آیت نه منکر او سوچه کافر دی. د مرزا قادیانی په کفر کې شک کول هم کفر دی. قادیانان زمونږ استاد په وطن کې چې دا کم اوسېږي دا زنادقه دي، کفار دي، کافران دي، او غالباً په 1974 کې د مرزا غلام قادیانی ملعون په عقیده باندې قانونن هم فتوا د کفر لګېدلې ده. زمنګ د پاکستان په قانون کې چې د ذوالفقار علي بټو سے په دور کې د مفتی محمود رحمه الله په نگرانی کې په قومي اسمبلی کې د ډېرې مناظرې نه بعد دا قانون نافذ شو چې قادیانی به ملعون کافر شمار کولی شي. نو مرزا غلام قادیانی زمنګ د پاکستان قانونن کافر دی. په د باندې پابندي ده د خپل عبادت خانه ته جماعت نه وي، د خپل قادیانیت تبلیغ به نه کوي او په خپل قادیانیت باندې با الفاظ د اسلام نه لګي. په د پابندي ده دی به مسلمانانو ته دعوت نه ورکوي. دا قانون چې نافذ شو دا د ذوالفقار علي بټو په دور کې او د مفتی محمود رحمه الله په نگرانی کې د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب والد صاحب مفتی محمود داغي په نگرانی کې او داغي په کوششونو باندې دا قانون نافذ شوی. نن ډېر خلک دا سشته چې علماء د اسمبلی پسې خبرې کې دغه عالم منو لیکن اسمبلی والا نه منو. خود اسمبلی والا عالم برکت پاکستانی قانون کې قادیانی کافر ګرځولې دي. دا برکت د اسمبلی د عالم دی. نور علماء هم په دې کې سرکرده مشر آغا مفتی محمود رحمت الله علیه. بل د قادیانیت مسله دا د مسلمانانو اتفاقی مسله ده. په دې کې وابیان، بریلیان، پنجپیریان، دیوبندیان دا ټول متفق دي چې مرزا غلام قادیانی دجال د زمانه کافر تیر شوی او داغي جماعت د کافرانو جماعت تی. په دې مسله کې د دې ټولو جماعتونو اتفاق دی او دا هم ټول جماعتونه تسلیمي چې دا برکت دا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب د بلار د مفتی محمود صاحب. په وخت کې وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو او مفتی محمود رحمت الله علیه په وخت کې د قومي اسمبلی ممبر او غالبا د سرحد وزیر اعلی. دا د هغې په کوششونو باندې شوي دي چې مرزا غلام قادیانی به قانونن کافر وي. لږ وخت وړاندې کله چې کافر اعظم عمران خان صاحب راغی هغه د قادیانانو مشر مرزا مسرور ته وفد ولیږه چې د هغه وفد مشر یې یوه زنانه مقرر کړه. انګلند ته ولیږه چې مرزا مسرور سره خبرې وکړه او هغه ته ووایه چې موږ له اوټ راکړئ چې موږ پاس شو نو موږ به تاسو له خپل حقوق درکو، تاسو به واپس پاکستان کې موږ مسلمانان کو، ستاسو حکم به واپس د مسلمانانو شي، نو ستاسو نو پاکستان کې پابندي اوچتي شي. دا زمون سابقه کافر اعظم عمران خان وفد لګل ریکارډ په نیټ باندې ټول چلیږي چې عمران خان خپل وفد د قادیانانو مشر مرزا مسرور ته انګلند ته لګلو او هغه سره دا خبرې د کیمبري وړاندې کړې وي چې موږ به تاسو له خپل حقوق درکو. مرزا مسرور وته وی چې پاکستان په اسمبلی کې عالمان موجود وي نو موږ مسلمانان نشو ثابتې دي.
ځکه په اسمبلی کې عالم وي نو هغه وایي چې قادیاني خو کافر دي نو موږ به بیا څوک مسلمانان ثابت کړي. اوس هم خلک وایي عمران خان صاحب یهودیانو سره مقابله وکړو، عیسایانو سره مقابله وکړه. دا دجال د زمانې د مرزا قادیانی ملعون ملګری دی. نو دا قادیانانو ته هم معلومه ده چې موږ پاکستان کې غیر مسلم کفار ګرځول شوي یو. دا پاکستان کې د علماو د اسمبلی برکت دی. څوک به مني څوک به نه مني، خو لیکن دا تاسو ته ما واضح کړه قادیانی کافر ګرځول قانونا دا د علماو برکت، او قادیانی نه د اوټ مطالبه کول دا د عمران خان کافر اعظم برکت. نو چې وسړی زمونږ د پیغمبر دشمن نه اوټ غواړي نو دا سړی زمونږ د مسلمانانو لیډر نه دی، دا د يهوديانو او قادیانانو لیډر دی. او تاسو ته پتی لګو خړان دی د کافر اعظم عمران خان جلسه وا. نو باغ جلسه کې کافر اعظم عمران خان چې ملمو ناغم د قادیانی ملمو دما او ډوډۍ او شپې د عمران خان چې وا د قادیانی سره او زمنګا د دورې حدیث په کال باندې کوم وخت کې غالبا 2012 کافر اعظم عمران خان جلسه کولا په نوخار کې. هغه وخت کې د په باره کې مشهور و چې دا د قادیانانو ملګری دی، لیکن د بیا او چې زه د قادیانانو ملګری نه یم. لیکن کلم چې جلسه وکړه هغه جلسه د قادیانی په نگرانی کې په نوخار کې وکړه او د هغې خرچه ولا ټوله د نوخار یو قادیانی وکړه. خلک بیا هم وایي عمران خان ښه سړی دی. قادیانی وی زه د سره هغه مسلمان نه منم چې ما ته څوک پیغمبر نه وایي. قادیانی وی زه د سره هغه سړی انسان نه منم چې هغه ما ته پیغمبر نه وایي. نعوذ بالله. او قادیانی ملعون دجال د زمانه وی نعوذ بالله زه د الله پاک خزم. قادیانی دجال کذاب د زمانه ملعون وی زه د خپل ځان نه پیدا شوم، د مور نه نیم پیدا شوم. قادیانی دجال کذاب لعین د زمانه وی زه په خپل خدای یم. قادیانی دجال کذاب لعین د زمانه وی زه عیسی علیہ السلام یم. قادیانی مرزا خر د زمانه ملعون وی زه په خپل محمد رسول الله یم. څومره کافر دی، سمرلوی خر او خنزیر دی. او خلق بیام وی عمران خان خسڑی دی. اللہ دی ورسر پا آخرت کی دا جہنم خشاک کی چه سو عمران خان تا خسڑی دی. که مولا دیو که امی دی که پختون دیو که پنجابی دی. یو سڑی زمان دا پیغمبر دا عزت دشمن دی. دا پیغمبر پا عزت او پا ناموس حمله کی منگا غصر دوستانه سنگو. د پلار د دشمن سره دوستانه کولی شو، د رور د دشمن سره کولی شو، لیکن د پیغمبر علیہ السلام د دشمن سره موږ دوستانه نشو کولی. عقیده د ختم نبوت، ختم نبوت، نبوت ختم، اخیرنی نبوت چاته ملو شو زمون او استاد پیغمبر علیہ السلام. دا مرزا قادیانی چو دا د عمران خان پشان غلو یو پیرنی کولی گو چلل شه زما تنخواه راوالا. دا د په سیرت کې دی ښا، د په کتابونو کې نیکولی گو چلل شه بینک نه زما تنخواه راوالا. دی لړ ځان سره ملګریم کړ تنخواه راواغسته د نکاح تنخواه د اوخوړه. بیا د یاري نه کور تن راته بل ځان له مزدوري وکړه، بیا به مزدوري کوله. د نیکه نه اغلا کړو. تاسو سوچ کوئ چې دا پیغمبر خو غل نی،
پیغمبر خو رښتونی او پاک انسان او دا خرچونو دا غلو د خپل نکنه غلا کړو د پلار نه مغلا کړو د مور نه مغلا کړو لوی غلو دا زمونږ د عمران خان په شان غلو عمران خان د ملکونو نغلا کړو د پاکستان د خزانه نه غلا کړی دا او د مشر مرزا قادیانی د خپل نکو د مور پلار نغلاګانې کوي سونل وی غلو نو غل خو پیغمبر نه معلومه دا چې مرزا قادیانی خر د پیغمبر نه دی نو عقیده د ختم نبوت دا زمونږ د ایمان حصہ ده ختم نبوت مطلب دا دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د قیامت پورې دنیا ته بل نبی ناراضي نبی علیہ السلام اخیرنی نبی دی نبی علیہ السلام نه وړاندې څومره پیغمبران تیر شوي دي د نبی علیہ السلام نه وړاندې او خو د نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی ناراضي قیامت ته نږدې به عیسی علیہ السلام زمونږ د پیغمبر علیہ السلام د امتی په حیثیت باندې راضي او قانون به د قرآن نافذ کوي او د قیامت پورې د ټولو انسانانو د پاره نبی چې دی هغه زمونږ او ستاسو نبی دی قیامت ته نږدې به عیسی علیہ السلام راضي مرزا قادیانی وی چې عیسی علیہ السلام به ناراضي وي هغه وفات شوی دا عقیدم د کفر ده زمونږ د مسلمانانو ایمان دا چې د عیسی علیہ السلام پلار نو د مرزا غلام احمق خر قادیانی عقیده دار چې د عیسی علیہ السلام پلار یوسف نجارو عیسی علیہ السلام وی بے پلار نو وی پلار او دا د زمانه خرو او د قادیانانو سردارو نو مرزا غلام قادیانی زمنګا په قانون کې چې کافر ثابت شوی هغه برکت د اسمبلی د علماء اسمبلی کې به علما خامخا کېږي چې اسمبلی کې علما ناس نه د عمران خان په شان خره پکې ناس نه هغه خو بیا د سړیتوب خبرې نه کوي ټولې بغډې وډې وایي د علماء برکت ده عقیده د ختم نبوت دا پیژندل ضروری دي ختم نبوت مطلب نبی علیہ السلام نه بعد بل نبی ناراضي نبی علیہ السلام د ټول پیغمبرانو اخیرنی نبی دی قیامت پورې د ټول انسانانو د پاره نبی زموږ استاد پیغمبر دی ختم نبوت په معنا د مهر د نبوت یا په معنا د اخر د نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نبوت اخر ختم شو یا نبی علیہ السلام د ټول پیغمبرانو د پاره مهر دی مهر ال لګي چې کلا یو سیس اختتام ته ورسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم زه د ټولو نبیانو اخرنی نبیم او تاسو د ټولو امتونو اخرنی امتی او بل نبی علیہ السلام فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه د ټولو پیغمبرانو اخرنی نبیم زمانه بعد بل نبی ناراضي نبی علیہ السلام نه بعد دنیا ته بل نبی ناراضي نو فرمای ان المسلمین والمسلمات بشک مسلمانان سړیو مسلمانان خزی والمؤمنین والمؤمنات ومؤمنان سړیو مؤمنان خزی والقانتین والقانتات وتابدار سړیو تابدار خزی والصادقین والصادقات رشتونی سړی او رشتونی خزی والصابرین والصابرات وصبر کون کی سړیو صبر کون کی خزی والخاشعين والخاشعات واجزی کون کی سړیو عاجزی کون کی خزی والمتصدقين والمتصدقات او صدقه ورکون کی سړیو صدقه ورکون کی زنانا والصائمين والصائمات روزنون کی سړیو روزنون کی زنانا
والحافظین فروجهم والحافظات و حفاظت کوونکی د خپل اندامونو سړي والحافظات و حفاظت کوونکی زنانا د خپل اندامونو والذاکرین الله کثیرا والذاکرات و ذکر کوونکی سړي الله پاک لره ډیر او ذکر کوونکی زنانا اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما الله پاک تیار کړی د دوی لپاره مغفرت او لوی ثوابونه لوی بدلی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة او ندي مناسب د مؤمن سړي لپاره او مؤمن خځې لپاره اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکړي الله پاک او رسول د الله امر د یو کار ان يكون لهم الخيرة من امرهم تا چې شي اختیار د دوی لپاره دی په کار کې ومن يعص الله ورسوله چاچنا فرمانی دا الله د پیغمبر علیہ السلام وکړه فقد ضل ضلالا مبینا پتاقی سره دی گمراه شو په گمراهی لري سره وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وإذ تقول يا وقت تاويل الذي عكست أنعم الله عليه چې نعام کړو الله پاک پاغه باندې اسلام وتملوشو ازادي وتملوشو زید بن حارثه رضی الله عنه وانعمت علیتا په نعام کړو خپل ترور لور دی په نکاح باندې ور کړو او متبنا دی نیولو تاوتو امسک علیک زوجک واتق الله تزان سره بی بندکات او یریګه د الله پاک نه طلاق مور کوا وتخفي في نفسك او تا پټول پخپل زړه کې مالله مبديه وتخشى الناس او سچ الله پاک ښکار کی او تیرې دي د خلقنا د خلق د تهمتونو نه الله حق ان تخشى والله پاک ډېر حقدار چې تداغه نه یریږي فلما قضى زيد منها وتر فسر کله چې پوره زید رضی الله عنه د دې بنا حاجت زوجناکها من طالدا بیبی په نکاح باندې درکړه لکه لا یکون علی المؤمنین حرج د پاره دی چې نشي په مؤمنانو باندې تکلیف ازواج دعیاء په بارا د بیبیانو د متبناګانو د دوی کی اذا قضوا منهن وترار کله چې پوره کې د خپل بیبیان حاجت وکانه امر الله مفعول اذا کار د الله پاک للی شوی ما كان على النبي من حرج نشتر ندی پر پیغمبر علیہ السلام باندې تکلیف ما پاس کې فرض الله له چې الله پاک مقرر کړی د لپاره سنت الله فی الذين خلو من قبل طریقه د الله پاک په خلقو کې چې تیر شي وړاندې وکانه امر الله قدر مقدور داتا او د کار د الله پاک قدرن په اندازا مقدور مقرر باندې سمره چې اندازه مقرر شي هغه اندازه بکیږي الذين يبلغون رسالات الله یا کسان چې تبلیغ کوي د الله پاک د پیغمبرانو د الله پاک د پیغاماتو ويخشونه او دی یریږي د الله نه ولا يخشون احدا الا الله دی یریږي د چانه سوا د الله وكفى بالله حسيبا کافی د الله پاک نگهبان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ندی پیغمبر علیہ السلام پلار د یو کس تاسو د سړونا ولكن رسول الله وخاتم النبيين لیکن دا رسول د الله پاک دی د ټول پیغمبرانو اخیرنی نبی دی وخاتم النبيين او اخیرنی د ټول پیغمبرانو دی وكان الله بكل شيء عليما او د الله پاک پر شي باندې پی یا ایها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا امکه رکوع کې د مؤمنانو فضائل او صفات بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو صفات الله پاک ذکر کړي پدې رکوع کې الله جل شانه د مؤمنانو صفات او فضائل او ذمہ داری بیانې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله پاک داغي صفات بیانې د نبی علیہ السلام فریضه ذکر کوي چې پیغمبر علیہ السلام ته د کافرانو منافقانو تابعداري مکوا
او په الله پاک باندې توکل وکړه. او بیا الله پاک مؤمنانو ته د نکاح متعلق مسله بیانوي چې تاسو مؤمنان د یو مؤمن زنانه سره نکاح وکړئ، وړاندې د نزدېکت نه طلاق ورکړئ او تاسو مهر نی مقرر کړي، نو بیا هغې ته جوړنې جامې ورکړئ او ازادي کړئ. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک فرمایي تا د پاره مونږه بیبیانې هغه حلالې کړي دي چې ته ورته مهرونه ورکړې او وینځې مو تا ته حلالې کړي دي، د تره لوریانې، د ترور لوریانې، ماما لوریانې، مهاجرې زنانه او هغه مؤمنه زنانه چې تا ته ځان په خپله باندې هبه کړي چې بغیر د مهر نه تا سره زه نکاح کوم، که ته غواړې نکاح ورسره وکړه بغیر د مهر نه، خو دا به یوازې ستا دپاره عام مسلمانانو دپاره به دا مسله نی چې بغیر د مهر نه نکاح وکړي. او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي ستا خوښه د کومه بیبي ځان سره ساتي او کومه بیبي د ځان نه جدا کړي، خفه کېږه مه، الله پاک به ستا سترګې په خپلو رحمتونو باندې نورې یخې کړي. او بیا الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمایي په آخره کې ستا دپاره نورې بیبیانې په نکاح باندې اخیستل دا حلال نه دي او د دې بدلول هم ستا دپاره حلال نه دي، اگر که تا د هغې هغه کمال په تعجب کې واچي. جمهور صحابه کرام فرمایي چې دا حکم منسوخ نه دي. ام المؤمنین عائشه صدیقه، ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنهما دوی فرمایي چې دا حکم منسوخ شوی دی، د دین بعد نبی علیہ السلام ته د نور نکاحونو کول اجازه تو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول نکاحونه یولس کړي، په دې کې دوه چې وي هغه وینځي حضرت صفیه، حضرت جویریه رضی الله عنهما، او دا نه بیبیانې د نبی علیہ السلام آزاد وي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله، اے مومنانو تاسو یاد کړئ الله پاک ذکرن کثیرا په یادولو ډېرو سره، وسبحوا بکرة واصیلا، تاسو تسبیح د الله بیان سهار او ماښام، هو الذی د الله پاک ذات یصلی علیکم چې رحمت نازلی په تاسو باندې، ملائکته فرشتې در باندې نازلی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، د پاره دی چې تاسو وباسئ تیارو د کفر نه هدایت رڼا ته. وکان بالمؤمنین رحیم، و دی الله پاک په مؤمنانو باندې رحم کوونکی. تحیتهم یوم یلقونه السلام، دعا د دې مؤمنانو دپاره په ورځ باندې چې دې ملاقات کې په خپل منځ کې سلام به وي. وعد لهم اجرا کریم، الله پاک دې دپاره تیار کړی دی اجر د عزت چې جنت دی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر علیہ السلام یقینا ته موږ لېږلې شاهدن گواه و مبشرا زیری ورکوونکي و نذیر او ير ورکوونکي، وداعیا الی الله باذنه او دعوت چلوونکي الله پاک ته الله په اجازت باندې، و سراجا منیر او روخانه رڼا روخانه دیوه. وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، تزیر ورک مؤمنانو ته چې بېشک دوی دپاره به وي د الله پاک د طرف نه لوی فضل جنت. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم، او تتابعداري مکو د کافرانو منافقانو او پرېږده د دوی بدلی. وتوکل علی الله، توکل وکړه په الله پاک باندې، وکفا بالله وکیلا، او کافي د الله پاک کارساز. یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، مؤمنانو کله چې تاسو نکاح کې د مؤمنانو زنانو سره، ثم طلقتموهن، بیا تاسو دې طلاق ورکړئ، من قبل ان تمسوهن، وړاندې د دوی د نزدېکت نه، فما لکم علیهن من عدة، په نسبت په تاسو باندې د دې، فما لکم نشته ستاسو لپاره علیهن په دې بیبیانو باندې من عدة څه عدت تعتدونه چې دې به شمېري، عدت پې نشته ځکه نزدېکت نه دی شوی.
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا پس دیتا متعور کی وزاد کی پپری خودلو خوصرا یا ایو النبی پیغمبر علیہ السلام ان احلنا لك ازواجك اللاتی یقینا من حلال کړی تا ته هغه بیان آتی تو جوړو چې تور کې غي تمهرون ما ملکت یمینک هغه وینځي چې مالکان د خلاصون استاسو مما داغن اپا الله علیک چې الله پاک درګړي تا ته بنات عمي کو تر لوريان او بنات عمات کو تر لوريان او بنات خالق او د ماما لوريان او بنات خالات کلات اجرنم او لوريان د تر او د تروريان هغه چې هجرت دی کړي ما کستا سره وامراه مؤمنه او هغه مؤمنه زنانا ان وابت نفس النبي کې چې رضا نس پاري مفتکی پیغمبر علیہ السلام ته بغیر د مہرنا ان اراد النبي ان يستنكح كجري ادا کی پیغمبر علیہ السلام په نکاح دی واخلي خالصه لك من دون المؤمنين دا خالص تعالی پاند د نور مؤمنان د طاره قد علمنا ما فرضنا عليه في ازواج فتغيسا ملتمالم جوازي من مقرر کړی دی په دې سړو باندې په بار د بیان د بي کی وما ملكت ايمانهم فواچ مالکان دي خلاصونه دوی کله ګون عليك حاجه پاره دي چې نشي پتا باندې تکلیف وكان الله غفورا رحيما ودي الله پاک بخون کی مهربان ترجي من تشاء ترستو کوي چاته چستا خو خشي من هن دي بیان او تو ویلې کوم تشاء او نزدې کوي سو چستا خو خشي ومن بتغيت ممن عزلت او غسو ابتغيت چتغوال ممن دا چانا عزلت چته جدا کی د خپل نمبر نه فلاجونه حاله کې ګنا نشته پتا باندې د بیبيانو نمبر پتا باندې نشته ذالک ادنا تقر عيونهن دا قریب د یخ کی سترګې د دوی ولا يحزن غم جن کی دوی لرا او يردين ما تهون كلهن دي خوشاله شپاوشه چې تور ورکې دوی ته ټول والله يعلم ما في قلوبكم الله پاک فيږي پاوس چې دوی د دې په زړونو کې وکانه الله عليم حليم او الله پاک ذات علم او بربار ذات لا يحل لك النساء حلال نساء پار بیان من بعد پس د موجودون ولا ان تبدل بهن من ازواج امدا چې بدل کې د دوی د نور بیان سره ولو عجبك وستون اگر که تعجب کې واچي تعالی حسن الا ما ملكت يمينك مگر غوین دي چې مالکان دي خلاصون استاس نه غساله پر جایز دي وکانه الله ولا كل شيء رقيب ود الله پاک پر چیز باندې نگهبان یا ايها الذين لا تدخلوا بيوت النبي فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص احکامات بیان شو پس په دې رکوع کې هم د نبی علیہ السلام متعلق خاص احکامات بیانې کله چې د حضرت زینب رضی الله عنها وعده نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ډوډۍ وکړه وخه او ډوډۍ یې پخه کړه چې وخه او ډوډۍ پخه کړه 300 صحابه کرام نبی علیہ السلام را اوختل د ډوډۍ د پاره اچ ډوډۍ او خوړه نو صحابه کرام سو وخت پورې ناستو اخر دا چې ډوډۍ خورل نه بعد دې ناست نبی علیہ السلام ته په دې ناست باندې بوج او مشقت نبی علیہ السلام بکله بار لړ کله بدن را خو بیا هم صحابه کرام انا په سره ناستو خپل منځ کې غپ شپ لګو الله جل شانه د آیاتن نازل کړ چې تاسو مؤمنان د پیغمبر علیہ السلام کور ته په اجازه باندې داخل شي انتظار لوخ تمکوي څنګه چې خوراک ته تکیل فورا شروع کی چې خوراک مو کو بیا غي نه بعد خوارشي کې نه ما غپ شپ تاسو دال ته ملګوي ځکه په دې باندې پیغمبر علیہ السلام ته تکلیف ملاوي او پیغمبر علیہ السلام تاسو نه حیا کی درته په خپل وینه چې بس ته روډه مو خولځي او کله چې تاسو پیغمبر علیہ السلام د بیبیان نو سغواړي نو په دغه وخت کې تاسو
غوښتنه او مطالبه د پردې نه جدا کوي. پرده به زنانه کوي، بیا به تاسو مطالبه کوي. نو دا آیت الله پاک په دغه موقع باندې د آیاتونو نازل. په دې آیاتونو کې د ډوډۍ د طعام آداب بیانېږي. تاسو چې کله د چا ډوډۍ لځئ نو بغیر اجازه ته مه ورځئ. یو ادب دا دی. دویم ادب دا دی چې د خپل ټیم نه مخکې مه ورځئ. او دریم ادب دا دی چې خوراک مو که نو بیا ځئ کښېنئ بیا به. البته که یو کوربه داسې چې یو مېلمه په ناسته او پاتې کېدو باندې خوشحالېږي نو بیا دې مېلمه ته د پاتې کېدو اجازت شته. یو کوربه داسې وي چې هغه د دې مېلمه په راتګ بغیر د دعوت نه هم راتلو باندې خوشحالېږي نو دې بېرته اوس هم وردي شي او هلته خوراک کولی شي. که پرې خوشحالېږي او بیا ستا خپل ځای دی زه تا دعوت نه درکوم داسې به راځي. که دعوت یې نم دې ورکړی دې تلی شي. بله مسله دی آیت کریمه نه دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام د واده ډوډۍ کړې وه نو د واده ډوډۍ کول دا ولیمه کول دا سنت دی. لیکن ولیمه څومره چې انسان وس او طاقت دي هغومره به یې کوي، دومره به یې نه کوي چې سبا ټول عمر په قرضونو کې مبتلا وي. نن سبا زموږ مسلمانان د ولیمې نه پوره یو میله جوړه کړي. د واده ډوډۍ څه وي چې د ټول کلي ډوډۍ وي او په هغې کې ډېر غلط رواجونه وي. ډوډۍ خوړل چې په چا باندې پکار دی هغې ته دعوت نه ورکوي. مالداره خلک، حرام خواره خلک، ظالمان خلک، غله خلک، د قوم او د الله مجرمان خلک، زمون دا خلق عموما دعوت دوی ته ورکوي. غریبانانو ته، خپل محله کې نیکانو خلکو ته، طالبانو ته، مولیانو ته، یتیمانانو ته هغې ته څوک دعوت نه ورکوي، ځکه د مالدار نه د سبا تمه وي او د غریب نه خو څوک تمه نه وي. حالانکه په دعوت کې مساوات پکار دی. ټولو ته یو شان دعوت ورکړه، دا نه چې غریبانانو ته نه ورکړي او مالدارو ته ورکړي. نن سبا تقریبا ټول معمول دی. په ګوند کې به دیوال په دیوال غریب سړي ته به دعوت نه ورکړي، رنګا بنګا او مالدار او ظالمان نه غواړي. د پردو مالونو چې کوم غلي وي هغه به راغواړي، د قوم د خزانې چې کوم غلي هغه به راغواړي او بیا په هغې باندې خپل برېت هم تاوي پلانې مې راوستی. بل په دې آیت کریمه کې د پردې متعلق مسله ذکر شو. نو پردې څو قسمونه دي. یو قسم د پردې چې زنانه په خپل کور کې اوسېږي دا هم پرده ده. او دویم قسم د پردې چې د کور نه بهر په وخت ضرورت وځي. نو چې په وخت د ضرورت د کور نه بهر وځي دا زنانه به ټول وجود پټوي، مخ به هم پټوي، لاسونه به هم پټوي او خپې به هم پټوي. او په کور کې مخ پټول، لاسونه پټول او خپې قدمونه د ګېټو نه ښکته دا پټول پې نشته. خو چې د کور نه بهر وځي نو دا پرده به مطلقاً وي. او زموږ د مسلمانانو زنانه کور نه بهر چې وځي دی پرده نه کوي. دا د قرآن د دې آیت نه خلاف کار کوي، حرام ناروا کار کوي. بل د نبی علیہ السلام د بیبیانو متعلق الله پاک فرمایي چې تاسو د پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو سره ټول عمر نکاح نشئ کولی. د نکاح نه کېدو وجې څو دي؟ علما ګڼې وجې بیانوي.
یو وجه دار چې د پیغمبر علیه السلام بیبیانې د مسلمانانو میندې نو د مور سره نکاح نه کیږي. دویمه وجه دا ده چې د نبی علیه السلام په روضه مبارک کې ژوند په نسبت د نورو خلکو هغه زیات دی او د هغې اثر دومره دی چې په دنیا کې هم د هغه بیبي د نکاح نه ده وتلې. درېیمه وجه دا چې د پیغمبر علیه السلام هغه فضیلت باقي پرېښودل دي چې بیبیانې د مرګ نه بعد هم په نکاح کې پاتې دي، عدت قدرې پرې نشته. څلورم وجه دا چې د بیبیانو فضیلت باقي پرېښودل دي چې دا د پیغمبر بیبیانې د بل څوک سره نکاح نه کوي چې همدغه د پیغمبر په بیبي کېدو کې وفات شي. پنځمه وجه دا ده چې دا د پیغمبر بیبیانې که په نکاح باندې اخیستل جایز هر سړی به وي چې د پیغمبر بیبي سره نکاح زه وکړم نو حسد به پیدا شي. شپږم وجه دا ده چې دې سره د دین نقصان وشي د پیغمبر علیه السلام د بیان د نکاح سره. د پیغمبر علیه السلام بیبیانې د مسلمانانو میندې نکاح کول د مسلمان د پاره د هغې سره حرام ناروا دي. او بیا الله پاک عام مومنانو زنانو ته د محارمو نه د پردې نه کول اجازت ورکوي. پلار، زوی، رور، وراره، خوريي او د عام مسلمانانو زنانو نه تاسو پرده مه کوئ، د دې پردې نه کول اجازت دی. او بیا الله پاک مومنانو ته په نبی علیہ السلام باندې درود شریف ویلو حکم کوي. تاسو مومنان په نبی علیہ السلام باندې درود شریف وایي ځکه چې الله پاک او فرشتي په پیغمبر علیہ السلام باندې درود وایي. د هجرت دیم کال دی الله پاک آیت نازل کړ مسلمانانو په پیغمبر علیہ السلام باندې درود او سلام وایي. صحابه کرامو تاسو کو چې مونږ ته سلام معلوم دی، مونږ په تحیه کې وایو التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. سلام پیژن خو درود نه پیژن چې څنګه وایو. نبی علیہ السلام او فرمایل د درود نه مراد مانځه والا درود دی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی علیہ السلام او فرمایل دا درود شریف په ما باندې وایي. په درودونو کې بهتر درود دا دی منځه والا او نور درود الفاظ چې دا الفاظ صحیح وي پیغمبر علیه السلام د پاره ویل دا جایز دی. د درود او په دعا کې انسان ته الله پاک اختیار ورکړي په کوم الفاظ سره پیغمبر علیه السلام درود ویل شي خو چې هغه الفاظ او معنی صحیح وي. په ټول عمر کې په پیغمبر علیہ السلام باندې یو پیرا درود ویل فرض دی. او په مجلس کې چې پیغمبر علیہ السلام نوم اخیستل شي بیا بیا نو یو پیرا ویل په هر مجلس کې واجب دی. او که بیا بیا وی او غیر سره انسان درود وی نو دغه درود ویل د پیغمبر علیہ السلام نوم سره بیا مستحب دی. ټول عمر کې یو پیرا واجب، هر مجلس کې یو پیرا د نوم اخیستلو په وخت کې واجب، ټول عمر کې یو پیرا فرض، په مجلس کې نبی علیہ السلام د نوم اخیستلو سره یو پیرا واجب او بقایا مستحب دي. الله جل شانه هم په پیغمبر علیہ السلام درود وایي. الله پاک په پیغمبر علیہ السلام باندې درود صد پاره وي دا په تور شرف پیغمبر علیہ السلام د عزت چې زیم عزت کوم درود کوي. فرشتي چې درود شریف وي دا د پیغمبر علیہ السلام د درجو د اوچتېدو د پاره چې درجه اوچتې شي.
او عام امتیان چې درود وي دا غي مطلب د پیغمبر علیه السلام تابعداري او محبت دی. څوک چې په نبی علیه السلام باندې یو پیر درود وي الله په لس رحمت نازلي. د پیغمبر علیه السلام باندې درود ویل دا د محبت وجه ده. څوک چې د الله سره مینه سونه ساتي د پیغمبر علیه السلام سره څومره ساتي دومره به ورسره محبت او تابعداري. او بیا الله جل شانه فرمایي چې کوم کسان الله پاک او پیغمبر علیه السلام له تکلیف ورکړي دی باندې زما په دنیا کې لعنت او په آخرت کې لعنت او دی له وجه عذاب د جهنم ورکړي. او بل کوم کسان چې مؤمنانو سړو نارینو زنانو ته په دې باندې تهمت لګي او دی له تکلیف ورکړي دا لوی جرم او لوی ګناه ده. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تدخلوا بیوت النبی تاسو مداخلی کورونه پیغمبر علیہ السلام ته الا ان یؤذن لكم مگر دا چې اجازه شي تاسو ته اله طعام د ډوډۍ نو بیا داخل شي خو غیر ناظرین نبی انتظار کوونکې لوقتا ولکن اذا دعیتم لیکن کله چې تاسو دعوت درکړئ شي فدخلوا داخل شي فاذا طعمتم فانتشروا پس تاسو چې کله طعام وخورئ نو بیا خواره شي بیا مکینی ولا مستانسین لحدیث او تاسو مکینی د دمې کولو د خبرو لپاره ان ذالکم کان یؤذی النبی بشک دا تاسو دا ناس د تکلیف ورکړي پیغمبر علیہ السلام ته فیستحیی منکم ندی تاسو نه شرمیږي. الله لا یستحیی من الحق والله پاک پروا نه کوي نه پرېږدي حق بیان. واذا سألتموهن ورکړه چې تاسو تپوس کړئ د بیبیان نه متاعا د اسباب فاسألوهن من وراء حجاب پس تاسو تپوس کړئ د دوی نه د پردې نه شاته ذلکم مطهر لقلوبکم وقلوبهن د استاد د پاره استاد زړه د پاره ډېر پاکونکي د دوی د زړه د پاره وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ندی جایز تاسو د پاره چې تاسو تکلیف ورکړي رسول د الله ته په وسیل باندې ولان تنحو ازواج من بعد ابدا او ندی جایز چې تاسو نه کوو کی د بیبیان د پیغمبر علیه السلام سره پد د نامیشا ان ذالکم کان عند الله عظیم یقینا دا کار په الله پاک باندې لوی ګناه ده. ان تبدو شیئا تخفو کچره تاسو کار کوي یو کاریا پټوي فإن الله کان بكل شیء علیم او بشک الله پاک پارسی باندې فیری لا جناح علیهن فی آبائهن نشتگنا پدوی باندې پدی بیانو باندې پباراد پلارانو کی چدین پردن کی ولا ابنائی نو د زامنو کی ولا اخوانین نو د درونو کی ولا ابنا اخوانین نو ورونو کی ولا ابنائی خواتین نو د خورینو کی ولا نساء نو د نور مؤمنانو زنانو کی ولا ما ملکت ایمانو نو د وینځو غلامانو کی چې د دوی نه پردن کی خو غلام نابالغ مراد دی او وینځ بالغ نابالغ دواړه برابر دي. د وینځ نه پرده نشته او د غلام نابالغ نه نشته. واتقین الله تاسو دې ویریږي د الله پاک نه ان الله کان بكل شیء علیما بشک الله پاک دې پارسی باندې شهیدن گوا ان الله ملائکته یصلون علی النبی بشک الله پاک او فرشتي دې درود په پیغمبر علیه السلام یا ایه الذین آمنوا المؤمنان صلو علیه وسلموا تسلیما تاسو درود وي په پیغمبر علیه السلام او سلام وي په سلامتی سره ان الذين يدعون الله ورسوله بشکا کسان چې تکلیف ورکړي الله پیغمبر علیه السلام تعالی نام الله په دنیا او آخرت الله په لعنت یې په دنیا او آخرت کې وعد له عذاب مهینه تیار کړی پر عذاب رسوا کوونکی والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات کسان چې تکلیف ورکړي مؤمنانو سره خو بغیر مکتسب بغیر د جرمنا فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا فتقیصر دی بارکی پدی باندې تهمت او لوی ګناه ښکار ګناه یا ایها النبی قل لازواجک په مخکې رکوع کې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو د پردې ذکر وشو او د عام مؤمنانو د پردې ذکر وشو. اوس په دې رکوع کې هم مؤمنانو ته د پردې حکم دی. الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې خپل بیبیانو لوریانو مؤمنانو زنانو ټول ته وایي
چې دې په خپل ځانونو باندې غټ غټ صادرونه واچي لپاره دې چې او پیژندل شي چې دا آزاد زنانه دي او وینځي نه دي ځکه آزاد زنانه به پرده کوي وینځه به پرده نه کوي په وینځه باندې پرده کول جرم دی پابندي ده خو په آزاد زنانو باندې پرده شته دا پرده خامخا ځکه چې شرپسند خلک کمی زنانا بے پردی ګرځي ناغي له تکلیف فرقي نو آزاد زنانه چې پرده کې ګرځي نو دی به د تکلیف نه بچ کیږي کوم وینځ چې وینو باغې باندې کپابن هغه پرده کې نو باغې پابندي لګي چې تودونه پرده نه کې لکه آزاد سربازان یو شان کېنا په آزاد زنانه باندې پرده کول بند وینځ باندې بندي په آزاد باندې ضروری نن سبا ماحول جدا دی آزاد زنانه داسې ګرځي لکه د وینځو ځان مکمل ښکار کوي ټول وجود ښکاري بازار کې ګرځي ورن بازار ته لاړم ما خیالم نه کړ چې د خلکو بروجم وي داسې ګرځي دي تا به چې کوجه ده دا تمیز د سر نه کو چې سور وجد له کو پردو څومره چيلې چې ټول راوتلې د دوه کو چيلې ټول ښکارا ګرځي او دا چې ګرځي ته د پلار واده کې ګرځي نه د روزي خاطر نه د میاشتې خاطر نه د مسلمانې خاطر پتن لګي چې ساجي بخره الله پاک فرمایي مسلمانانو زنانو توبه تاسو پرده کوي نو پرده دار چې ځان په پټي ټول وجود په پټي مخکې د کور د پردې ذکر چې په کور کې پیدا اندامونه پټول نشي چې د کور نه باندې بیا پرده ټوله کوي او مومي به کوي اوس مسلمانانو زنانه په کالجونو کې یونیورسيټو کې هسپتالونو کې سکولونو کې الله کوم ماحول بیا بازارونو کې پارکونو کې د موبایل په ټیک ټاکو کې په فیسبوکونو کې او بیا په دې اکیډمي کې د سکول کالج د ټیوشن چې پکې په دې کې خلابل شان حالي ټول پکې انډیواله چلیږي الله دې مسلمانان نارینه او زنانه د دې مصیبت نه خلاص کړي مدینه منوره کې به زنانه پرده نه کوله د يهوديانو او دی يهوديانو په مسلمانانو زنانه تنګولې چې هغه په پرده کوله د دې وجه د مدینه منورې نه يهوديان او استلی شو او شړل شو ولی ځکه چې هغه به پردګي کوله که د اسلام قانون می کوم زنانه پرده نه کیدی ته اسلام سزا ورکړي ولی پرده نه کی ته زنانه یې تابانه پرده ځان په پټه او چې د روزم نیول او پردم نه کېنده د روزي پیدا سره روزي مطلب څه ده چې سمنه مو سنمه او بیا الله جل شانه د مشرکانو کافرانو د نبی عليه السلام نه قیامت متعلق سوال ذکر کړي او د کافرانو په قیامت کې جهنم کې رسوایی ذکر کړي او کشران کافران چې مشران کافران باندې کوم الزام او اعتراض کې هغه ذکر کړي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی پیغمبر علیہ السلام قلتو فرمایله ازواجک خپل بیبیان ته او بناتک خپل لوریان ته نساء المؤمنین او مؤمنان زنانو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چې دې راواچی پسان باندې غټ غټ صادرونه چې ټول ځانونه پکې پټ کی ذالک ادنى ان يعرفن فلا يؤذين دا قریب دي ته چې دی او پیجندل شي چې د آزاد زنانه دي ته تکلیف ورنکړي شي وکان الله غفور الرحیم او د الله پاک بخون کې مهربان لئن لم ينتهي المنافقون كجر من نشل منافقان
د خپل نفاق نه، والذین فی قلوبهم مرض، وکسان چې هغوی په زړونو کې مرض د نفاق دي، والمرجفون فی المدینة، او د دروغ خبر خورونکي دي په ښارونو کې د غلبې د دشمن، لنغرینک بهم، بخامخا تا مسلط کړو په دې باندې، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، بیا بدی نو سیږي تا سره په دې ښار کې مگر کم کسان، ملعونین، ملعون دي دوی، اینما تقفو اخذو، کمزه کې چې دی اونیولې، کمزه کې چې دی بیا مندل شو، دی بنیول شي، وقتلوا تقتیل، دی بقتل کول شي په قتل کول سره، سنت الله فی الذین خلو من قبل، طریقه د الله پاک په خلقو کې چې هغوی تېر شي وړاندې د دوی نه، د الله پاک طریقه دا ده، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ته به نه مومې طریقې د الله پاک دپاره تبدیلي. یسألک الناس عن الساعة، تپوس کی ستانه خلق په باره د قیامت کې، قل تو فرما انما علم عند الله، بشک علم د قیامت د الله سره دی، وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، او تا ته څه پته کېږي چې قیامت دا نږدې وي. ان الله لعن الكافرین وعد لهم سعیر، بشک الله پاک لعنت لګړي په کافرانو، تیار کړي کافرانو د پاره جهنم، خالدین فیها ابدا، دی به همیشې په دې کې لا یجدون ولیا ولا نصیرا، دی به نه مومي د خپل ځان د پاره څوک دوست او مددګار. یوم تقلب وجوههم فی النار، باورت باندې چړولې بشي مخونه دوی، فی النار په جهنم کې، یقولون دی و یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول، افسوس زمونږ دپاره چې مونږ تابعداري د الله د پیغمبر کړې وي، وقالو دی وی ربنا ای رب زمونږ، انا اطعنا سادتنا، یقینا مونږ تابعداري کړې خپل مشرانو او کبرانو د خپل سردارانو، فضلون السبیل، پس دی مشرانو مونږ بېلارې کړي، ربنا آتهم ضعفین من عذاب، ای رب زمونږ ته ورکړه دوی ته د جنت عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا، او لعنت ویگا پا دی باند لعنت دیر. یا ایو الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، امخ کی رکوع کی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تکلیف منع ذکر شو، اس پا دی رکوع کی د موسی علیہ السلام تکلیف ذکر کی. بنی اسرائیل موسی علیہ السلام له تکلیف ورکړ، دا تکلیف کم یو د علماء پکې دوه درې اقوال دي. یو قول دا دی چې بنی اسرائیل په موسی علیہ السلام باندې الزام ولګو چې نعوذ بالله دین امر دري، ځکه موسی علیہ السلام به د خلکو نه په پرده کې غسل کو، او د بنی اسرائیل په مجلس کې په بربنډه غسل کو، بے شرم وو. لیکن نن سبا د عیسایان یهودیان چې غسلونه کوي نه اکثر په دې سیندونو کې بربند پراتی، دغه شان به حیا. موسی علیہ السلام په پرده کې غسل کو، لکه د مسلمانانو چې کومه طریقه ده اوس. ندی بنی اسرائیل او کافرانو په موسی علیہ السلام دا غسل دا الزام ولګو چې دا نعوذ بالله نامرد دی. یو ورځ موسی علیہ السلام په یو ډډې ته نامبل ګټه باندې جامې کېښودلې، چې موسی علیہ السلام ولامبل چې کپړې د اغوستې کاڼو ته مخکې شو، کاڼې منډې وی، او موسی علیہ السلام کپړې پیدي پرتې اوبو کې روان دي. کوم ځای کې چې دی بني اسرائیل لامبل ټول موسی علیہ السلام ولیده چې دا خو نامرده نه دي، کپړې د کاڼې نه راواغېستې، خپله همسۍ راواغېسته، په کاڼې باندې شپږ اووه ګزاره وکړه چې د هغې د وجې په کاڼې باندې تغمې جوړې شوې. نو تکلیف د موسی علیہ السلام نه مراد دا دی، یا تکلیف نه مراد د موسی علیہ السلام هغه قارون چې زنانه له رشوت ورکړ چې په موسی علیہ السلام د زنا الزام ولګو، دغه تکلیف دی. او بیا الله پاک مؤمنانو ته د تقوا او د هغې د فضایل ذکر کوي، او بیا فرمایي چې موږ احکام د شریعت په اسمانونو او ځمکو غرونو باندې وړاندې کړل، هغوی ویرېدي چې موږ یې نشو چتولی، انسان اوچت کړي. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی، کله چې الله پاک احکام د شریعت
اسمانونو ته وړاندې کړ ځمکو ته غرونو ته هغوی انکار وکړ وایي موږ الله طاقت نه لرو موږ کمزور یو انکار د دې د عجز انکار د تکبر نو لکه د ابلیس بیا الله پاک دا انسان ته وړاندې انسان د شرم د حیا د وجې نه دا قبول کړي چې الله ستا احکام د شرعي زمانه او بیا دا مطالبه مو ک الله کا دین له زیات احکامات نور مراک الله پاک تو فرمایل چې زبستا امداد کو احکام د شریعت باندې ته عمل کو زبد مدد کو او بیا الله پاک د مؤمنانو او د منافقانو مشرکانو عذاب او د مؤمنانو توبه ذکر نو فرمایي یا ایها الذين آمنوا مؤمنان لا تكونوا كالذين آذوا موسى تاسو مکیږي د خپل پیغمبر سره پشان دي کسان چې تکلیف ورکړي موسی عليه السلام ته فبرأه الله مما قالوا بس الله پاک بری که موسی عليه السلام د خلق دغه وینا نه وکړ عند الله ودي په الله پاک مقرب یا ایها الذين آمنوا مؤمنان اتقوا الله تعالی او یریږي قولوا قولا سیده تاسو وینا کوي وینا برابر يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله برابر کې ساس اعمال او بخنه وکي تاسو د ګناہوں او من يطع الله ورسوله چا تابع ده الله د پیغمبر علیه السلام وکړه فقد فاز فوزا عظيما فتاقي صد کامیاب شو په کامیابی لوی سر ان عرضنا الامانه على السماوات والارض یقینا پیش کړه کام د شر پس مانو په موږ باندې ولجبال په غرونو باندې فابين يحمل بدين كارو كود وجتولد دين واشفقنا منه يريد دين وحمل الانسان وجت كدير انسان انه كان ظلوما جهولا يقينا الانسان ظلوما ظالم سرد قدرت انصاف جهولا جاهل سرد قدرت علم يعذب الله المنافقين والمنافقان دپارتی چلا پاک عذاب ورکی منافقان سرو منافقات خذتا والمشركين والمشركات مشركان سرو مشركان خذتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او رحمت بنازل کې الله پاک مؤمنان سره مؤمنانو زنانو باندې وكان الله غفورا رحيما او د الله پاک بخون کې مهربان ذات